منئ که نه منئ هسې به نه منئ 2 کاله موږ ګنډاپور وکنځه او 2 کاله بعد الله تعالی موږ ته داسې نر بهادر غیرتي افلاطون د خیبر د افریدو خاورې غیرتي سهیل خان افریدي وزیر اعلی راکړو چې د کونډو یتیمانانو بېوسه او لاچاره او د قبایلو سره او د غمځپلو دردوړو باجوړ تیرا او رګزو د ټولو پښتنو سره شانه به شانه ولاړ دی. د عمران خان مهرباني ده چې په موږ باندې الله تعالی عمران خان قبایلي غیرتي وزیر اعلی مقرر کړو. ټولو پښتنو ته ما هسې پروپیګنډې ورپسې مه کوئ. دا زموږ داسې غیرتي وزیر اعلی په تاریخ کې پیل ځل راغلی دی چې دغه ظالمانو دغه جابرانو یې په سترګو کې سترګې اچولي دي او د پښتون خبره کوي، د بم دماکو، د ډرون حملو، د اپریشنو خلاف خبره کوي. ټولو پښتنو ته ما چې دغه وزیر اعلی صاحب سره ودرېږئ، د کونډو سره، د یتیمانانو سره، د بېوسه او د لاچارو او د غریبانانو سره، د معذورو سره داسې عاجز وزیر اعلی او دا په فخر سره وایي چې زه ستاسو نوکر یم. یو اعلی افسر یا معمولي افیسر دا بالکل چېرته په تاریخ کې نه دی ویلي، د پاکستان په تاریخ کې چې زه ستاسو نوکر یم یا زه ستاسو د ټکس په پیسو باندې په دغه کرسۍ باندې ناست یم. زموږ تروپر وزیر اعلی د سهیل خان د افریدو خاورې غیرتي وزیر اعلی په فخر سره دا خبره کوي چې زه د پښتنو نوکر یم او زه ستاسو نوکر یم او په دې کرسۍ باندې ناست یم. عمران خان زنده باد چې په موږ باندې داسې غیرتي وزیر اعلی راوستی دی او وزیر اعلی سهیل خان افریدي موږ سره شانه به شانه ولاړ یو. عمران خان زنده باد، سهیل خان افریدي زنده باد.